السلام علیکم رونو. یو کس په مدینه منوره کې خوب لیدلی دی، نبی علیه صلات وسلام وله خوب کې راغلی. زما امت ته ووایه چې د 5 وختونو مونځ 5 وخته مونځ کوي پابندۍ سره او د قرآن شریف تلاوت کوي. او دی ورسره هم ویلي دي چې دا خبره مخکې 60 کسانو ته ونه رسوله، چې چا دا خبره مخکې 60 کسانو ته ونه رسوله نو په 60 ورځو کې پې دنه څه د غم اواز کېږي، که په ده څه غم راغی او که د کور د سیډه. او دی ورسره ویلي چې دا خبره مخکې 60 کسانو ته چې ورسوله په 10 ورځو کې پې دنه څه د خوشحالۍ زیری کېږي، یا به په خپله بې څه خوشحالي راځي، یا به د کور د سیډه څه د خوشحالۍ زیری پې کېږي. نو دا مخکې ورسوې تاسو مرغه. ډېره مهرباني. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد یونس قاسمی عرض کوم. یو میسج وایرل شوی دی دغه تاسو واوریدلو هم چې مونږ کوي او قرآن تلاوت کوي او میسج 20 ځله فارورډ کړي. دا سوچا دروغ دي، غلط دي، او چې هر څه شیر کړي الله دې ته هدایت نصیب کړي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا ما باندې دروغ وتړلو د خپل جهنم ټکانه جهنم کې جوړه کړي. نه دا مې سوچا دروغ دي. دویم دا چې ولې قرآن او حدیث موږ دپاره کافي نه دي چې اوس په یو سړی خوب ګوري او را سړی دی چې نوم شته نه څه شته دي د خدای بې خوبه سي، هغه به بیا موږ ته وایي چې مونځونه کوي کني عذاب راځي. او دریم دا چې بل فارورډ کې او که فارورډ مونه کو نو د خدای بنده د میسج فارورډ کول د خوشحالۍ دې پورې تړل چې د میسج فارورډ کې بیا خوشحالۍ میلویږي او که شیر یې نه کړي بیا به درته خوشحالۍ نه میلویږي. یعنې اوس دا مطلب چې زمونږ د غم او خوشحالۍ دا د فیسبوک او د یوټیوب او د واتساپ د میسیجونو شیر کېدو او نه شیر کېدو ته د غمونه پاتې شو. الله رب العزت زموږ ستاسو حال باندې رحم وکړي. او دې مې نه خلک ډېر کافي متاثره شوي دي، خاص کر زنانه. نه دا بالکل سوچه دروغ دي، غلط دي، باطل دي، منګړت دي. اور چې څه شیر کړي الله دې ورته هدایت نصیب کړي او د هدایت مقدر کې نه بیا دې الله تبارک او برباد ځکه کې چې دین حواله سره خلکو مس کې پریشانی پیدا کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.